Bismillahirrahmanirrahim. KPK class 10th maths exercise number 7.6. Exercise number 7.6 چې دا practical exercise دی په practical problems باندې دی. کوم چې زمونږ په روزمره زندگی کې real life problems چې دی راځي. د دې نه چې کوم مخکې exercise مونږ کړی دی exercise number 7.1 نه ولا 7.5 پورې هغه مونږ په پای کې مونږ basic trigonometry چې دی هغه کړی ده او مختلف قسم د trigonometric equations چې دي identity شوي دا ټول چې دی هغه مونږه سالو کړي دي. اوس دا چې کوم exercise دی دا چې کوم زمونږ په trigonometry کې related چې په real life کې کوم problem راځي دا په هغې باندې دی. نو exercise number 7.6 ما چې څنګه تاسو ته دا په ټول problems دي. پای کې اولنی نمبر problem چې دی څه دی A building that is 21 meters tall casts a shadow 25 meters long. Find the angle of the elevation of the sun to the nearest degree. دلته کې دا په ډایګرام کې چې دی دا problem چې دی هغه ورکړی دی. دې کوېشن کې موږ ته وایي یو بلډینګ دی چې هغه 21 میټر چې دی په اوږدوالي باندې دی. مطلب دا داسې دا بلډینګ چې دی څونه اوږد دی دنګ دی هغه څونه دی 21 میټر دی. کاسټ ا شیډو اف 25 میټرز لانګ. کله چې دا انور په دې بلډینګ باندې ولګي نو د دې بلډینګ دا سوری چې دا سوری دا څونه راځي دا راځي 25 میټر چې دا دې سوری راځي. اوس انګل اف الیویشن چې دی وایي دا وایي چې د انګل اف الیویشن چې دا بسونه انګل اف الیویشن اصل کې انګل اف الیویشن څه ته ویل کېږي. موږ په دې ایکسرسایز کې په دوه قسم سره چې دی هغه انګل وایو. یو ته ویل کېږي انګل اف ډیفریشن او بل ته ویل کېږي انګل اف الیویشن. انګل اف ډیفریشن او انګل اف الیویشن چې دی هغه صرف دلته کې شارټلی چې دی هغه تاسو دلته کې ویم. مثال طور دلته کې دا یو ونه ده صحیح شو چې کله یو کس دغه شانتې ولاړي او له دې ځایږي نه د دې ونې د ټاپ ته مثال طور ګوري نو دلته کې چې دا کم انګل د دې ځایږي سره رغېږي داسې قسمه انګل ته څه ویل انګل اف الیویشن ورته ویل کېږي. هغه انګل چې هغه د باټم نه ټاپ ته مونږ الو نو دغه انګل ته مونږ څه وایو انګل اف الیویشن صحیح شو. بل قسم انګل چې دی مونږ په دې ایکسرسایز کوو چې هغې ته ویل کېږي انګل اف ډیفریشن. مثال طور هم دا کس دی دا ولاړ دی صحیح شو. مثال طور دی په یو چوت ځای کې باندې چې دی هغه ولاړ دی او د دې ټاپ نه دلته کې باټم ته څه شي ته ګوري نو دلته کې د دې سرفیس سر چې دا کومه انګل چې دی هغه راغېږي دې ته څه ویل کېږي انګل اف ډیفریشن ورته ویل کېږي. دا اوس کومه انګل ده انګل اف ډیفریشن. نو انګل اف الیویشن کم چې د باټم نه ټاپ ته او انګل اف ډیفریشن کم چې د ټاپ نه موږ باټم ته داسې په شارټ الفاظو کې چې دی ما تاسو په دې باندې پوه کړئ شارټ ورډز دي. نو دلته کې د یو انګل اف الیویشن معلوم کړو مطلب دا دی چې د باټم نه ټاپ ته چې کوم انګل دا تیټا دا انګل چې دا معلومول غواړي. اوس دې کوېشن سلوشن چې دا سٹارټ کوو. هایټ اف بلډینګ چې دا څونه دی 21 میټر دی. نو دا مثال طور مونږ یو بلډینګ هایټ چې دی راواغستو دا څونه دی 21 میټر دی او دلته کې دا سایډ ورسته درته اوس ویم چې دا پرپینډیکولر دی که بیس دی که هایپاټینس څنګه دی. شیډو اف بلډینګ چې دی 25 میټر دی د دې ځایږي نه ولیس پورې دا کوم بلډینګ دا شیډو دا سوری دی دا څونه دی 25 میټر دی او موږ به څه معلومو انګل تیټا معلومو. اوس انګل تیټا انګل اف الیویشن موږ معلومو نو دا هغه انګل ده صحیح شو. اوس ګوره دلته کې که تاسو وګورئ دلته کې رایټ انګل په دې ځای کې راغېږي دا 90 ډګري شو 90 ډګري ته چې کوم مخامخ دا سایډ دی دا شو هایپاټینس. اوس انګل دا ده نو دې انګل سره یو دا هایپاټینس سایډ دی یو سره دا سایډ دی نو دې سایډ ته ویل کېږي چې دا کوم سایډ دی دا دی بیس. نو بیس موږ سره شته هغه ځای 25 میټر او پرپینډیکولر چې دی باقی چې کوم سایډ پاتې شو انګل ته مخامخ سایډ دی نو دا دی پرپینډیکولر څونه دی هغه 21 میټر. یو سایډ زموږ سره شته چې هغه د 25 میټر چې هغې ته موږ بیس ویلی دی. یو سایډ زموږ سره شته هغه سره 21 میټر چې هغې ته موږ ویلی پرپینډیکولر ویلی. نو هغه ټریګنومیټریک ریشیو چې په هغې کې پرپینډیکولر او بیس وي نو هغه کومه ریشیو ده ټینجن. نو ټینجن تیټا به برابري د پرپینډیکولر ډوټ بای بیس ټین تیټا. اوس دلته کې تیټا اصل کې موږ تیټا معلومو ټیټا موږ په خپل ځای باندې دغه شانتې راکوزو نو ټین تیټا به برابر شي د پرپینډیکولر په ځای باندې موږ څه ولګو 21 او د بیس په ځای موږ څه ولګو 25 نو 21 ډوټ بای 5 نه 25 نه سره راځي 0.84. اوس دا تیټا په خپل ځای دا 10 دی خوا کوو موږ دا شي 10 انورس 10 انورس 0.84 د دې موږ اصل کې وایو نو تیټا برابر شي 10 انورس 0.84 نو 10 انورس 0.84 دې نه سره راځي 40.03 ډګري دی راځي. اصل کې 10 انورس چې دا موږ په کالکولیټر باندې معلومو دا موږ څنګه معلومو موږ کالکولیټر باندې ووو شیفټ او د هغې سره سره موږ 10 ووو چې دا دواړه موږ ووو نو دا مطلب سره موږ 10 انورس چې دی هغه ووهو نو تیټا چې دی هغه څونه راغله 40.03 ډګري مطلب دا چې کومه انګل راغله 40.03 ډګري راغله کله چې دا 21 میټر اوږد چې دا دنګ چې دا بلډینګ او دومره شیډو چې دی هغه راغی نو دا انګل به څونه راغېږي 40.03 ډګري انګل چې دا به راغېږي. دا شو کوېشن نمبر 1 په ایکسرسایز نمبر 7.6 کې. Question number 2. A lighthouse is 150 meter above the sea level. Angle of diffraction of a boat from its top is 60 degree. Find the distance between the boat and the lighthouse. Lighthouse دا چې دی څه ته ویل کېږي
لایټ هاوس چې دی دا څه شی دی؟ لایټ هاوس په دې سمندر کې یو اوږد شانتي ستن چې دی هغه لګېدلي چې د هغې په ټاپ باندې مطلب دا دی چې دلته کې لایټ لګېدلي چې د هغې په مدد سره خلکو ته د مختلف قسم انفارمیشن چې دی هغه میلاویږي. نو د سمندر په منځ کې دا چې داسې یو دنګه شانتې دنګه ستن لګېدلي دغه ته ویل کېږي لایټ هاوس چې د دغې په مدد سره خلکو ته مختلف قسم انفارمیشن چې دی میلاویږي یا دا ورته میلاویږي چې یاره دلته کې خطره ده یا چې دی دې دپاره استعمالیږي د ډایرکشنز دپاره چې دی موږ دا استعمالولی شو دا لایټ هاوس صحیح شو. نو وایي دې څه وایي موږ دلته کوي چې a lighthouse is 150 meter above the sea level. نو دا سمندر دی د دې سمندر نه دا لایټ هاوس چې دی په دغه شانې په دنګوالي باندې څونه دی 150 میټر دی. بیا دې څه وایي angle of depression of a boat from its top is 60 degree. اوس چې د دې لایټ هاوس د بر سر نه angle of depression خبره کوي نو د دې انګل خبره کوي. دې لایټ هاوس د بر سر نه چې یو کس دې کښتۍ ته ګوري نو په څومره انګل سره ګوري؟ په 60 ډیګري انګل سره چې دی دا ګوري. find the distance between the boat and the lighthouse. د دې کشتۍ او د دې لایټ هاوس د دې په منځ کې چې دا کومه فاصله ده دا فاصله چې دا څه کول غواړي دا معلومول غواړي. کوم دلته کې وګورو دا لایټ هاوس چې کوم دنګوالی دی د دې باټم نه والا ټاپه پورې دا څونه دی 150 میټر دی. دې پوینټ ته دې بره ټاپ چې کوم پوینټ دی ته موږ A وي او دا چې کوم باټم پوینټ دی ته موږ څه وي B وي. اوس دلته کې ګوره چې دا سی لیول دی نو دلته کې کم رغېږي دا دې ته پرپنډیکولر دلته کې رایټ انګل رغېږي. دې رایټ انګل ته چې کوم مخامخ دا سایډ دی دې ته موږ څه وایو چې دا سره هایپاټینس دی دا شو هغه هایپاټینس او موږ اصل کې د دې ځایږي نه والدیس پورې دا فاصله معلومو مطلب موږ څه معلومو بیس چې دی دا بیس معلومو. اوس دلته کې پوینټ دا دی چې 60 ډیګري انګل دا ده نو دا انګل به څومره وي صحیح شو. نو که موږ وګورو په غور سره موږ وګورو دا یو لاین چې دی دا چې کوم دا یو لاین دی دا چې کوم داسې موږ داسې اوږد کړو دا یو لاین او دا یو لاین یو بل ته څه راځي دا یو بل ته پیرالل راځي صحیح شو. او دا یو داسې لاین دی چې دا دواړه پیرالاینس کټ کوي نو دې ته ویل کېږي ټرانسفرسل. او دا چې کوم انګل رغېږي او دا انګل رغېږي دا سری الټرنیټ انګل چې دی رغېږي. نو ټرانسفرسل چې دا کوم الټرنیټ انګل دا به صحیح کانګرونټ برابر بني چې هلته کې انګل 60 ډیګري شو نو دلته کې هم دا انګل څونه دا به هم 60 ډیګري. نو اوس دلته کې دا کمپلیټلی مونږ به هر ټریګنومټریک چې کوم هر پرابلم چې دلته کوم مونږ وایو او مونږ راولو ټریګنومټریک ته او دلته کې مونږ ټریګنومټریک ریشیوز په هغې باندې اپلای کوو چې مونږ سره ریلیټډ کوم شیزونه چې وایي معلوم که او ورته مونږ معلومه. دا دلته کې یو رایټ انګل ټراینګل چې دی هغه رخ شو چې دا انګل پکې 60 ډیګري ده او ګوره دا هایپاټینس سایډ دی نو دې انګل سره چې په خوا کې دا سایډ دی نو دې ته ویل کېږي بیس. نو بیس به مونږ معلومو او دا چې کوم پرپنډیکولر دا څونه 150 میټر دغه غونډې خبرې چې مونږ لیکلي دي. هایټ اف لایټ هاوس چې 150 میټر دی چې هغې ته مونږ A B ویلی دی. انګل اف ډیفریشن چې 60 ډیګري ده دا انګل شو هغه انګل اف ډیفریشن هغه 60 ډیګري ده دلته کې دا او دا چې دی برابر دی 60 ډیګري هغه د خو اصل کې دا هم د دې برابر دی. نو رایټ انګل ټراینګل مونږ دلته راغو نو مونږ راغونډ دغه چې کوو کالکولیشن کوو نو وایي ته مونږ رایټ انګل ټراینګل مطلب د ټریګنومټریک ریشیوز ورته اپلای کوو نو هغې دپاره مونږ له دا انګل چې دی هغه ضروري و نو په دې وجه سره مونږ دلته کې 60 ډیګري ولیکله. ډسټنس بټوین بوټ اینډ لایټ هاوس د دې کشتۍ او د دې لایټ هاوس په منځ کې چې کومه فاصله ده هغې ته مونږ بیس ویلی دی او هغې ته مونږ څه ویلی دی BC. دلته کې بیا اګین ټین تیټا چې دی استعمالوو ټین تیټا برابر دی پرپنډیکولر ډیوایډ بای بیس ټین تیټا چې دی سره 60 ډیګري دا برابر شي AB ډیوایډ بای BC AB پرپنډیکولر BC بیس. AB څونه دی هغه د 150 BC په خپل ځای باندې او 1060 برابر د سکویر روټ 3 دا په دې ټیبل کې تاسو کتلی شي. نو دا سکویر روټ 3 به موږ دې خوا راوړو دا BC به اخوا وړو نو BC به برابر شي د 150 ډیوایډ بای سکویر روټ 3 BC به برابر شي د 150 ډیوایډ بای سکویر روټ 3. اوس دا به موږ څه کوو ریشنلایز به یې کوو نو 150 ډیوایډ حالانکې دا انسر چې دا هم صحیح دی که بک کې وي بالفرض دا انسر درکړی دا انسر چې دی هم ټیک دی خو که ریشنلایز کړي نو هم ښه خبره ده ښه طریقه ده. نو BC به برابر شي د 150 ډیوایډ بای سکویر روټ 3 نو ملټیپلای به ورکړو په سکویر روټ 3 کې ډیوایډ به هم کوو په سکویر روټ 3 کې سکویر روټ 3 له په سکویر روټ 3 کې ضرب ورکړو دا به شي سکویر روټ 3 سکویر به د روټ سره کینسل شي او 150 ملټیپلای بای سکویر روټ 3 به شي. دلته لاندې 3 پاتې شو بر 150 دی 3 1 ځای 3 3 له 50 کې ضرب ورکړو 150 به شي نو انسر به 3 له 50 کې ضرب 150 شي نو انسر دی 50 سکویر روټ 3 میټر دا هم صحیح دی او دا انسر هم صحیح دی چې کوم یو چې دی هغه په بک کې تاسو چې دی هغه ورته لیکلی شي دواړه انسرز چې دا صحیح دي خو یو داسې دی چې د هغې په ډینامینیټر کې ایرریشنل نمبر دی او بل داسې دی چې هغه ډینامینیټر کې ریشنل دی مطلب د 1 دی نو 1 ریشنل دی ډینامینیټر چې دی هغه څه شی دی ریشنلایز شی دی. دا شو کوېسچن نمبر 2 په ایکسرسایز نمبر 7.6 کې. کوېسچن نمبر 3 په ایکسرسایز نمبر 7.6 کې A tree is 50 meter high. یو ونه ده چې هغه 50 میټر دنګه ده. Find the angle of elevation of its top to the point on the ground 100 meter away from the foot of the tree. angle of elevation چې دی هغه معلوم کا کچرته د باټم نه ټاپ ته یو کس ګوري او هغه کس چې دی د ونې نه 100 میټر چې دی هغه لري. مثال تور دا مونږ ایستلي دی یو ونه دا ونه څونه دنګه ده دا 50 میټر ونه چې دا څونه دنګه ده 50 میټر چې دا ونه دنګه ده.
اوس یو کس چې دلته کې دا دی کس ولاړ دی دی د دې ځایږي نه دغه بره ټاپ ته چې دی ګوري او په کوم انګل سره چې دی ګوري هغه انګل چې دی هغه معلومول غواړي. اوس د دې ځایږي نه ګوره د ونې دا دنګوالی ما یې داسې کرښه راښکوله دا چې کوم دنګوالی دی د ونې دا 50 میټر دی. اوس دا کس او د دې ونې په منځ کې چې دا کومه فاصله ده څونه ده هغه ده 50 میټر. د دواړو په منځ کې دا فاصله څونه ده 100 میټر 100 میټر فاصله ده. د ونې او د دې کس په منځ کې چې دا کومه فاصله ده څونه ده 100 میټر او ونه چې دنګه څونه ده 50 میټر ده. نو دا انګل معلوم کا چې د دې دا کس چې کله دی بری ونې دی ټاپ ته ګوري نو دلته کې دا انګل چې دا بسونی. نو اګین که تاسو ګورئ دلته کې پرپینډیکولر راغلی دلته کې 90 ډیګري انګل راغلی دې ته مخامخ دا هایپاټینس دی انګل دا د انګل سره په خوا کې دا سایډ دی دا بیس دی بیس 100 میټر دی. پرپینډیکولر 50 میټر دی ځکه چې د ونې کم چې دنګوالی دی څونه 50 میټر دی. موږ ټین تیټا استعمالو ټین تیټا برابر پرپینډیکولر ډوټ بای بیس. پرپینډیکولر دا دی دا څه شو 50 او لاندې بیس چې دی هغه دا دی دا شو 100 50 ډوټ بای 100 نو 1/2 راځي چې 1/2 0.5 برابر. نو زه خو اصل کې تیټا معلوم نو ټین تیټا برابر شي د 1/2 مطلب ټین تیټا برابر شي د 1/2 مطلب د 0.5 تیټا په خپل ځای ټین چې موږ دی خو ټین انورس پشي په کالکولیټر څنګه چې مدلته کې وي چې شیفت او 10 مونږ وو او بیا بس 0.5 او دا بر تراشي 26.56 ډیګري. نو دا چې کوم انګل راغی دا سونه 26.56 ډیګري چې په دغه ډیګري په دغه انګل سره دی د ونی دی ټاپ ته چې دی هغه ګوري. دا شو په ایکسرسایز نمبر 7.6 کې کوېسچن نمبر 3 دا غي سولوشن. Exercise number 7.6 کې question number 4 from the top of hill to 40 meter high یو چټان دی چوټي ده چې هغه 240 میټر چې دی هغه سره دنګه ده. Measure of the angles of depression of the top and bottom of minaret are 30 degree and 60 degree. یو کس ته هغه مثال ته ور د دقیق بره ټاپ نه یو مینار ته چې دی ګوري ټاپ ته چې ول ګوري د مینار دی برني سر ته ګوري نو په 30 ډیګري انګل سره ګوري چې لاندنی ځګي ته ول ګوري نو 60 ډیګري انګل سره ګوري. مطلب دا 60 ډیګري او 30 ډیګري انګل چې دی هغه راغی د مینار د برني سره او لاندنی سره. Find the height of minaret. نو ته دغه مینار چې دی دنګواله چې دی هغه معلوم کا. ما دسی یو رفلی ډایګرام چې دی وستلی مثال ته ور دغه شو چټان شو صحیح شو چې د دې دا کم دنګواله چې د دې ټاپ د دې باټم نه واله د ټاپ په چې د دې کم دنګواله راسونه 240 میټر دی صحیح شو. اوس د دې ټاپ نه یو کس دلته کې د دې چټان د لګ اخوا دلته کې دا سره دا یو مینار چې دی هغه ما وستلی یو مینار شاندري چې دا کس د دې ټاپ نه دی مینار دی ټاپ ته ګوري نو دلته کې دا کم انګل راغی دا سونه 30 ډیګري انګل راغی. او چې کله دا کس د دې مینار نه دی د ټاپ د دې چټان نه د دې مینار دی باټم ته چې دی هغه ګوري دلته کې چې دا کوم انګل راکې دا سونه 60 ډیګري ده. مونږ سم معلومه مونږ به دا چې کوم دنګواله د مینار دا معلومه یاد ساته زموږ سره نه دا فاصله شته دی صحیح شو او مونږ به دا دنګواله د مینار معلومه په اخو باندې دا برځي چې د هم نشته دی. نو دې لپاره چې دلته کې مونږ یو رفلی ډایګرام چې دی هغه وسته دی ډی ډایګرام ته په غور سره تاسو ګورئ ما دې سي ډایرکټ دا ډایګرامیټیکلی مې دې وستو چې دا دنګواله شو د دې چټان 240 میټر شو. د دې نالدیس پورې دا کوم فاصله دا خو نه ده معلومه خو د دې په نالدیس پورې دا سی ای چې دا د مینار شو د مینار هغه دنګواله شو نو سی ای یا ای سی چې دا موږ معلومو د دې ټاپ نه د ای پورې دا ای ته چې خلک ګوري دلته کې د دې ټاپ نه دا چې کوم انګل راغی انګل اف ډیفریشن خبره کین دا 30 ډیګري او دې ټاپ نه چې دلته کې د مینار دی باټم ته ګوري د دې ځګ نه دلته کې دا چې کوم انګل راغی دا 60 ډیګري ده. دی ډی ای دا ډی ای هم نه معلوم دا بی سی هم نه معلوم او موږ معلومو ای سی هم نه معلوم. اوس دا کوېسچن چې دا موږ څنګه سالو دا څنګه معلوم که تاسو دې ته په غور سره وګورئ دا چې کوم د ا نه والا د بی پورې دا فاصله ده او د ډی نه والا د سی پورې دا فاصله دا یو شان دي که تاسو وګورئ دا فاصله یو شان دي دا 240 ته د ډی نه د سی پورې دا فاصله هم څه شوه 240 شوه. نو دلته کوم د چل وکړو چې دلته کې مونږ ولیکو چې دا کم ای سی مونږه معلومه یا سی ای مونږه معلومه دا برابرۍ د ډی سی د ډی نه د سی پورې د دې فاصلې نه مونږ لرکو سو ډی ای دا به مونږ لرکو صحیح. اوس ډی سی دا چې کوم د دې سره پر دا فاصله دا او د ای بي فاصله یو شان د دې دوه ډی سی په ځای باندې ما سره لیکل ای بي لیکل ماینس ډی ای دا په خپل ځای باندې دا چې کوم فاصله دا په خپل ځای باندې ولې ځکه ګور چې مونږ دا فاصله معلومه دي سره نو دې سره پوری دا به اله معلومیږي چې کله د دې سره نو دې سره پر دا فاصله مونږ ته معلومه شي د دې سره نو دې سره پر چې دې غټي فاصله نه زلر کم دا چې کوم ورکوټي فاصله دا تیز لرکم چې دا فاصله د دې اوګد فاصله نه مالر کړم دا ځکه چې دا بس معلوم شي. خاطر د لپاره مونږ لیکل چې C = DC - DE نو C برابر شي د AB - DE نو C برابر شي د AB په ځای باندې ولګو 240 - DE DE چې دا په خپل ځای باندې دا لاندې ټول کیلکولیشن چې ما کړی هغه ما صرف د DE د لپاره کړی چې کله موږ سره DE معلوم شي نو دی په ځای بدل کې ویلو ولګو 240 نه باغلر کو نو CE یا EC چې دا معلوم شي.
دغه لږ انګلیش چې دی سره موږ لیکلی هایټ اف هیل چې دی 240 میټر دی چې ته موږ اے بي ویلې انګل ډي اے ای چې دی 30 ډیګري ده انګل ډي اے سی 60 ډیګري ده انګل ډي اے سی او انګل اے سی بي برابر ده 60 ګوره دا چې کوم انګل ده دا چې کوم انګل راځي ګوره دا ټاپ دی صحیح شو دا ټاپ دی دلته کې چې دا کوم انګل راځي دا برنه دا 60 ډیګري انګل راځي نو دا پیرل لاین او دا دواړه پیرل لاینز دي نو دلته کې چې دا کوم انګل راغی دا به دا هم 60 ډیګري هغه هم 60 ډیګري دلته دا انګل هم 60 ډیګري حالانکه دا رفلی سکیچینګ دی نو په دې کې غلطي چې دا کېدې شي او 60 ډیګري انګل چې دی اب راځي نو ټراینګل اے بي سی چې دی ته په غور سره وګورئ ټراینګل اے دا چې دی ته موږ اے ویل دی اے بي سی دی ټراینګل ته وګورئ دا چې کوم ټراینګل دی اوس دا ټراینګل ما ولې راو دا موږ مدد راکړي چې موږ دا ځای معلوم کو چې دا ځای معلوم کو دا او دا به یو شان دي صحیح شو نو چې دا معلوم شي نو بیا موږ دا ورکوټه رائټ انګل ټراینګل راولو دا غو مدد سره به دا لږ ځای معلوم کو چې دا لږ ځای معلوم شو نو بیا موږ دلته کې پوټینګ چې دی هغه کوو ها tan theta برابر perpendicular ډاټ بای بیس perpendicular دا دی بیس چې دی هغه دا دی اوس مو یو پیر فوا کړی چې perpendicular بیس په کومه طریقې سره perpendicular دی اے بی نو اے بی ډاټ بای بی سی په خپل ځای tan theta برابر شي tan theta سره theta 60 ډیګري tan 60 ډیګري برابر شي اے بی دا د 40 پر 240 ته بی سی چې دا نه معلوم دا ځکه چې نه معلوم دا شو بی سی په خپل ځای باندې tan 60 برابر سکوير روټ 3 240 ډاټ بای بی سی په خپل ځای باندې بی سی برابر راشي ګوره دا سکوير روټ 3 دی خو بی سی اخواړو بی سی برابر راشي د 240 ډاټ بای سکوير روټ 3 بی سی دا ځکه معلوم شي صحیح شو دا 240 ډاټ بای سکوير روټ 3 اوس دا بی سی او دلته کې چې دا کم ای ډی دا یو شان دي دا اوس دلته کې چې هغه یو کوم دلته کې استعمالوم په غور سره او توقع تاسو ته ځم دلته کې دا چې کوم ټراینګل دی ټراینګل ای ډی ای نو په دې کې هایپوټینس سایډ دی او د انګل چې دا دی او دا نه دي سره په خوا کې چې دا کم سایډ دی دا د بیس نو tan theta چې دا برابرۍ د perpendicular ډاټ بای بیس perpendicular چې دا ډي ای دی بیس چې دا څنګه چې ماته ستوي دا ای ډی نو دا به شي ډي ای ډیوایډ بای ای ډی ډي په خپل ځای ای ډی چې دا سره برابر دی د بي سي برابر دی دا سایډ ای ډی او دا بي سي سایډ چې یو شان دي نو ای ډی برابر شول سو د بي سي نو ډي ای ډیوایډ بای بي سي وشي 10 د ټیټا په ځای باندې چې کوم انګل راغی 30 ډیګري نو 10 30 ډیګري برابر شي د ډي ای ډیوایډ بای بي سي 10 30 برابر د 1 ور سکوير روټ 3 دا برابر شي د ډي ای ډیوایډ بای بي سي بای کراس ملټیپلیکیشن چې وکړو ډي ای له په سکوير روټ 3 کې ضرب ورکړو او بي سي چې په 1 کې ضرب ورکړو دا به شي بي سي وشي نو डी ई برابر شي ګوره डी ई was دا سکوير روټ 3 ملټیپلیکیشن डी هاو ډیویژن د بچن شي डी ई برابر شي د بي سي ډیوایډ بای سکوير روټ 3 डी ई موږ د سیمپلی کله شو چې بي سي ملټیپلای بای 1 ور سکوير روټ 3 بي سي جدا او ملټیپلای بای 1 ور سکوير روټ 3 دا لک جدا صحیح شو نو डी ई برابر شي د بي سي ډیوایډ بای سکوير روټ 3 او डी ई برابر شو د بي سي ملټیپلای بای 1 ور سکوير روټ 3 څنګه چې مدل کې تاسو ته ایکسپلین کو نو بي سي چې دلته کې موږ معلوم کړو 240 ډیوایډ بای سکوير روټ 3 نو د بي سي په ځای موږ ولګو 240 ډیوایډ بای سکوير روټ 3 او ملټیپلای بای 1 ور سکوير روټ 3 په خپل ځای سکوير روټ 3 له سکوير روټ 3 کې ضرب ورکړو دا به شي سکوير روټ 3 سکوير او 240 بر په خپل ځای 240 له پون کې ضرب 240 بشي او دا डी ई چې دی دا په خپل ځای باندې شو डी ई برابر شي 240 ډیوایډ بای سکوير روټ د سکوير د روټ سره کینسل شو 3 پاتې شو دلته کې دا 3103 3 چې موږ په د سینس کې ضرب ورکړو 240 تیر شو په 80 کې چې ضرب ورکړو دینه 240 راځي نو डी ई برابر راشي د 80 میټر چې دا کم ځای راغی डी ई دا ځکه چې دا څونه راغی دا راغی 80 میټر اوس مکمل ګور د دې سره نه ول د دې سره پوری دا دی 240 او د دې نه ول د دې پوری دا دی 80 او د دې سره نو د دې سره پوری دا ځای او د دې سره نو د دې سره پوری دا ځای چې دا سره یو شان دي د دې سره نو د دې سره پوری دا ځای او دا ځای چې دا سره یو شان دي 240 دا 240 دا صحیح شو 80 دا شو نو 240 نه چې 80 لر کو دینه سره راغی 160 راغی دغه مونږ لیکلی چې فرام ایکویشن 1 موږ د دې پوری پاتې کړو چې سی ای برابر دی د 240 ماینس डी ई डी ई خو معلوم شو 80 240 نه چې 80 لر کو دینه سره راځي 160 میټر راځي نو دا چې 160 میټر چې د دغه مینار هغه وګدواره چې کم دی هغه دنګواره چې هغه سونه راغی 60 میټر 160 میټر چې هغه راغی دا شو په ایکسرسایز نمبر 7.6 کې کوېسچن نمبر 4 داغي سولوشن Exercise number 7.6, question number 5. A police helicopter is flying at 800 feet. A stolen car is sighted at an angle of depression of 72 degree. Find the distance of the stolen car to the nearest foot from a point directly below the helicopter. یو پولیس هلیکاپټر دی هغه چې دی هغه د ځمکې نه څومره دنګ دی چې کله مونږ د ځمکې نه دنګ اصل کې دلته کې دا خبره کوي چې د ځمکې نه چې کم نیرست پوینټ ته راځي نیرست پوینټ به هغه چې کم بالکل پرپینډیکولر وي د ځمکې ته بالکل پرپینډیکولر لاین راځي په دغه ځای باندې چې په ځمکه باندې هم دغه پوینټ او دغه شانتي په دې لاین باندې هم هغه پوینټ دغه پوینټ سره لیکيږي دا چې کم دی دا سره نیرست دی د هلیکاپټر ته به دا پوینټ سي دا به نیرست دی دې پوینټ نه د هلیکاپټر ته برګ حالانکه ګوره دا پوینټ هم دی دا هم داسې دی خو اصل کې دی نیرست پوینټ ورته سیده راځي د هلیکاپټر د بر سر نه ولا د دې پوینټ پر جدا کوم فاصله در 800 فوټ مطلب د هلیکاپټر د ځمکې نه په 800 فوټ بلندۍ باندې دی او
دی ګوري په 72 ډیګري انګل سره دلته کې انګل اف ډیفریشن چې کوم راغی 72 ډیګري انګل ده چې دی یو ګاډي ته ګوري چې هغه د غل ګاډی دی صحیح شو. نو دا 72 ډیګري انګل چې دی په دې 72 ډیګري انګل سره دی ګوري دی وایي چې د دغې ګاډي او د دې هلیکاپټر چې دا کوم بلندي ده د دې دواړو په منځ کې چې دا فاصله دا ډي دا ډیسټنس چې دا معلومول دی سره نو دی سره نو ګور دلته کې اگین رائټ انګل ټرایانګل راغلی چې دا پکې 90 ډیګري راځي چې کوم دا مخامخ سایډ دی دا هایپوټینس دی دا انګل 72 ډیګري نه دلته به دا انګل چې دا هم څونه راځي 72 ډیګري به راځي صحیح شو. پرپینډیکولر چې دی هغه 800 دی او بیس اصل کې مونږ څه کوو معلومه دا کوېسچن هم په دې طریقه سره سالو کوو. مونږ لیکلی چې هایټ اف هلیکاپټر ای بي چې 800 فوټ دی انګل اف ډیفریشنس 72 ډیګري ده بره په ټاپ باندې دلته کې 72 ډیګري راغلی نو پیرل لاینز دي څنګه چې ما خبر وکړم دا ځای هم 72 شي. ها ډیسټنس فرام ډیسټنس کم ډیسټنس معلومول ده د دې فوټ اف هلیکاپټر نه د ګاډي پورې دلته کې هغه ګاډي چې دلته دی او فوټ اف هلیکاپټر ټو نیرست پوینټ چې هغه دی دی نو بي سي دا ځای معلومول غواړم اگین ټینجنټ تیټا برابر پرپینډیکولر ډاټ بای بیس پرپینډیکولر دلته کوز دا ای بي دی او بیس چې هغه سره بي سي دی نو 10 تیټا سونه 72 ډیګري 10 72 ډیګري د 3.0777 برابر او ای بي دا سره 800 فوټ دی صحیح شو او بي سي بیس دی دا خو معلومه بي سي به اخواړو 3.0777 به دی خواړو بي سي برابر شي 800 ډیوایډ بای 3.0777 دا 800 چې به 3.0377 باندې ډیوایډ کو د انرژي 259.93 فوټ نو بي سي برابر راغی 259.93 فوټ دا یې سره راغی دا یې انسر راغی دا شو په ایکسرسایز نمبر 7.6 کې کوېسچن نمبر 5 داغه سولوشن. Exercise number 7.6 question number 6. A lighthouse is 300 meter above the sea level. The angle of depression of two boats from the top of the lighthouse are 30 degree and 45 degree respectively. If the line of joining of the boats passes through the foot of the lighthouse, find the distance between two boats when they are on the opposite side of the lighthouse. اصل کې دلته موږ ته دی وایي چې یو لایټ هاوس دی لایټ هاوس څنګه چې موږ دا خبره وکړه چې په سمندر کې یو داسې قسمه غټه اوږده شانتې ستنې چې هغه د مختلف مقاصدو لپاره چې استعمالیږي نو دا لایټ هاوس دی صحیح شو او دا څه دی سمندر دی اوس دې لایټ هاوس دا چې کوم دنګوالی دی دا ټوټل څومره دی دا دی 300 میټر صحیح شو. اوس د دې ټاپ نه دلته کې یو کشتۍ ده نو دې ته د دې ټاپ نه چې دا کوم انګل اف ډیفریشن راغلی دلته کې دا 30 ډیګري انګل سره چې دی هغه ګوري او بل چې کوم د دې ټاپ نه دی بلې کشتۍ چې دی هغه ګوري په 45 ډیګري انګل سره ګوري انګل اف ډیفریشن دلته کې څومره 45 ډیګري چې دا 30 ډیګري شو دی دا الټرنیټ انګل چې دا هم 30 ډیګري ده او چې دا 45 شو دی دا الټرنیټ انګل سره 45 ډیګري شو. د موږ دلته کې وایي چې د دې کشتۍ او د دې کشتۍ په منځ کې چې دا کومه فاصله ده دا فاصله چې دی هغه معلومول غواړي. دې فاصلې د معلومولو لپاره که تاسو په غور سره وګورئ دا چې کوم پوینټ دی دې پوینټ اول دې پوینټ نوم ورکوو موږ سو A دا چې کوم لاندې پوینټ دی موږ B ورکو دا پوینټ چې دی C شو او دې پوینټ ته موږ D وي نو اصل کې موږ دا CD چې کوم فاصله ده دا معلومول غواړي نه دا د DB او د BC د دوانو د جمع برابر دی د دې فاصلې او د دې فاصلې دوانو چې موږ جمع کوو دا مکمل DC د دې برابر دی. اوس موږ دا یو رائټ انګل ټرایانګل براولو دې کې موږ دا فاصله معلوم کو BD او دا بل رائټ انګل ټرایانګل به موږ راولو دې کې به موږ دا فاصله معلوم کو سو BC چې دا فاصله او دا فاصله معلوم شي نو د دې او دا دوه فاصله چې موږ جمع کو دي نه دي سره ول دي سره پوری دا راځي موږ لوګو چې ډیسټنس بټوین ټو بوټس چې هغه صرف CD شو چې نه معلومه ده نو ټرایانګل ABC دا ټرایانګل چې موږ راولو په دې کې دلته کې دا چې کوم انګل راغی 30 ډیګري ده پرپنډیکولر چې پرپنډیکولر چې هغه د 300 میټر او بیس چې د دې ټرایانګل لپاره BC هغه چې هغه نامعلومه ده نو موږ ولیکو چې 1030 ډیګریز ایکوال ټو AB ډیوایډ بای BC AB چې هغه د 300 لاندې BC چې هغه څونه ده هغه نامعلومه ده او 1030 برابر د 1 ور سکوير روټ 3 نو بای کرس ملټیپلیکیشن بوک 1 لو BC کې ضرب ورګي دا بشي BC او 300 چې سکوير روټ 3 کې ضرب ورګي دا بشي 300 سکوير روټ 3 نو BC برابر راشي د 300 سکوير روټ 3 دې ته به مثال ته ایکویشن نمبر 1 was triangle ABD دا براولو دلته کې دیتا tan theta چې اپلای کو پرپنډیکولر چې هغه د 300 او بیس چې دی BD دی نو پرپنډیکولر ډاټ بای بیس پرپنډیکولر AB یا څونه 300 او بیس چې هغه سره BD دا خپل ځای باندې 1045 د 1 برابر بای کراس ملټیپلیکیشن 1 لو BD کې ضرب ورکو دی 1 لاندې 1 لیکل 300 لو په 1 کې ضرب ورکو نو BD ملټیپلای بای 1 نه BD راځي او 300 ملټیپلای بای 1 نه راځي 300 BD برابر شي 300 اوس چې کومه معلومه اصل کې موږ DC معلومه نو DC یا CD دا څه برابر دی د BC پلس BD د BC پلس BD برابر دی BC څونه دی BC چې دی هغه دا 300 سکوير روټ 300 سکوير روټ 3 او پلس BD چې دی هغه څونه دی BD چې دی هغه سره 300 دا به 300
دواړو کې 300 چې دی هغه یو شان دی، دواړو نه به 300 چې دی هغه کامن وباسو. دلته کې پاتې شي دا سکویر روټ 3 پلس دلته کې اس پاتې نه شو 1 پاتې شو. نو سی ډي چې دا برابر راغی دا 300 انټو سکویر روټ 3 پلس 1 میټر. دا چې دی هغه انسر راغی. دا شو کوېسچن نمبر 6 په ایکسرسایز نمبر 7.6 کې. Question number 7 او last question په exercise number 7.6 کې چې the angle of elevation of the top of a cliff is 30 degree walking 210 meter away from the point towards the cliff the angle of elevation becomes 45 degree find the height of the cliff. عشان دلته کې موږ ته څه وایي چې داسې یوه چټان دی، یو چوټي ده، صحیح شو، چې د هغې دا کم دنګوالی چې دی دا معلومول غواړي، دا ای بي دا دنګوالی معلومول غواړي. اوس د دې ځایږي نه یو کس د دې چوټۍ دا چې کوم چټان دی د دې بر سر ته ګوري، نو په څومره انګل سره ګوري؟ په 30 ډګري انګل سره ګوري. اوس د دې نه 210 میټر چې دی هغه لاړو، دلته کې په دې پوینټ باندې چې کله دی دې بره طرف ته ګوري، دلته کې چې دا کوم انګل راغېږي دا څونه ده؟ 45 ډګري ده. نو د دې مدد واخله موږ ته د دې کم دا چې کوم چټان دی د دې د هایټ د دې چې دا کم دنګوالی چې دی دا څه که معلوم که. نو دلته کې به دا څنګه کوو؟ ګوره دا دنګوالی چې کله موږ معلوموو نو دا دی هغه پرپنډیکولر، نو دا پرپنډیکولر هم په دې ټراینګل کې راغېږي او هم په دې ټراینګل کې راغېږي، صحیح شو. د دې دواړو ټراینګل په مدد سره موږ معلوم کړو ځان ته دا ځای چې کوم دا بي ډي دی دا معلوم کړو، چې دا بي ډي موږ ته معلوم شي نو موږ چې دی هغه دا دنګوالی معلومولی شو. دوه قسمه سره انګل دی، انګل اف الیویشنز دی، یو انګل اف الیویشن چې دی 30 ډګري ده دا انګل ده، یو انګل اف الیویشن چې دی 45 ډګري ده دا انګل شو. سی ډي د دې سره نو دې سره پورې دا کوم فاصله موږ دلته کې دا مارک کړو چې د موږ ای وي دي ته موږ وي بي دې ته موږ وي سو سی او دې ته موږ سو وي ډي. نو سی ډي چې دی هغه څه نه دی 210 میټر دی. هایټ اف کلیف مطلب دا د ای بي دا معلومول غواړي. ټراینګل اے بي سی دا چې کوم ټراینګل دی اے بي سی دې ټراینګل ته چې دی موږ وګورو دا غټ ټراینګل اوږد رخشي دی اے بي سی. دلته چې دا کوم انګل د تیټا دا د 30 ډګري د دې ټراینګل لپاره د انګل سره خوا کې چې دا کوم دا سایډ دی بي سی، نو بي سی سایډ چې دی دا بي سی دا سره بیس دی او دا پرپنډیکولر دی اے بي. دا خو اصل کې موږ معلومو اے بي په خپل ځای لاندې دا مکمل د دې سره نه ولځي سره پورې دا بي سی دی دا برابر دی د بي ډي پلس ډي سی، نو دې په ځای موږ ولیکو بي ډي پلس ډي سی. tan 30 ډګري برابر د 1 اوور سکویر روټ 3 اے بي په خپل ځای باندې بي ډي په خپل ځای پلس ډي سی، دا ډي سی چې دی دا څونه دی 210 میټر دی، په ځای ولګېد 210 بای کراس ملټیپلیکیشن موږ وکړو اے بي له په سکویر روټ 3 کې ضرب وکړي دا به شي اے بي سکویر روټ 3 او بي ډي له په 200 بي ډي پلس 210 له په 1 کې ضرب وکړي دا به شي بي ډي پلس 210 میټر. دا موږ دې ته څه وایو؟ ایکویشن نمبر 1 دا شو ایکویشن نمبر 1. اوس نیکسټ چې دی موږ راواغست ټراینګل اے بي ډي. اوس دې ټراینګل اے بي ډي چې دی دې ته وګوره دا دلته کې چې کوم انګل راغی 45 ډګري ده، څنګه چې ما تاسو ته دلته کې په دې کې چې دا کوم انګل راغی دا څونه ده؟ دا د 45 ډګري. نو 1045 به برابر شي د اے بي. دلته کې اوس پرپنډیکولر او بیس چې دی کم دی. پرپنډیکولر چې دی هغه دا یو دی مکمل دې سره نو سره دا پرپنډیکولر دی پرپنډیکولر او بیس چې دی هغه سره بیس چې دی هغه دې سره نه والا دې سره پورې دا بي ډي، نو بي ډي بیس شو او پرپنډیکولر اے بي شو. نو دلته کې به په دې ټراینګل په کیس کې به perpendicular divided by base perpendicular AB شو او base چې دی هغه څه شو BD شو. نو 1045 به برابر شي د سو د AB divided by BD 1045 برابر دی د 1 او AB په خپل ځای لاندې BD په خپل ځای د دې لاندې 1 دی وای کراس ملټیپلیکیشن چې وکړو AB له په 1 کې AB وشي او BD له په 1 کې دا به شي BD AB او BD برابر شي. from equation 1 equation 1 دا دی دلته کې BD چې دی هغه دا دی د دې BD په ځای باندې موږ څه ولګو دا AB ولګو ولې ځکه چې AB او BD سره برابر رالو نه BD په ځای باندې وسو ولګو AB ولګو. نو دا equation 1 مې راوغستو چې BD plus 210 is equal to AB square root 3 BD په ځای باندې بولګو AB plus 210 is equal to AB square root 3 دا AB square root 3 په خپل ځای دا plus AB چې دی خورل minus AB شي نو AB square root 3 minus AB برابر شي 210 صحیح شو. نو دوانو کې AB کامن دی AB بار ته وځي دلته کې پاتې شي square root 3 او minus دلته کې اس پاتې نه شو 1 پاتې شو او خاصه دی او خوا پاتې شو 210 square root 3 minus 1 multiplication کې چې دی خو ډیویژن ته بچین شي نو AB برابر شي 210 divided by square root 3 minus 1 دا راغی انسر. مطلب دا دی چې دا کم اوږدوالی راغی د دې چټان دا صحیح شو. نو دا څونه دی دا دی 210 divided by square root 3 minus 1 دا شو لاست کوېسچن او کوېسچن نمبر 7 په ایکسرسایز نمبر 7.6 کې.